یقینا چې دا یو داسې کربلا وه او یو داسې توره ورځ د پښتون قام په تاریخ کې که تاسو وګورئ چې موږ د کربلا ذکر اورېدلی دی او ظاهره خبره ده چې یو داسې لویه سانحه نو بیا د پښتون قام په تاریخ کې دا یو داسې توره ورځ او یو داسې کربلا وه چې په هغې کې د مشرانو سره د ځوانانو سره سره زمونږ په هغه وخت کې چې کومې پیغلې کومې مشرانې وې نو هغوی هم د خپلو وروڼو سره د خپلو مشرانو سره د خپلو خاوندانو د پلرونو سره اوږه په اوږه په دغه ورځ باندې د دغه قافلې سره د دغه پرامن جلوس سره او په دغه کې چې څومره هم تکلیف او ستونزې تېرې شوې وي نو په هغې کې دغه مشرانې خویندې او دغه مشرانې هغوی صرف شهیدانې شوې نه وې بلکې هغوی ځکه چې زه خو چارسدې ته ډېره ځم راځم زموږ خو کور دی نو زه اکثر په بابړه کې د هغه مشرانو سره کښېنم هغه مشرانې چې هغوی چا په خپلو سترګو لیدلي او چا د خپلو مشرانو میندو نه دا کیسه اورېدلې وه چې کوم د هغوی د سترګو په وړاندې شوي دي او داسې زنانه موجودې وي چې هغوی دا خبره هم کوي چې لکه کله دا شهیدان چې دا څومره هم ځوانان او دا څومره هم مشران شهیدان شو نو دغه خویندې راپاڅېدې دغه مشرانې راپاڅېدې او هغوی د کورونو نه سپینې لوپټې هغه راوړې او د دغه ځوانانو د دغه شهیدانو ځنې چې دی هغه یې پخپله تړلي دا ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ په قام کې د زنانو چې کوم عزت دی خدا یو داسې ظالم جابر حکمران په هغه وخت کې چې هغوی هر قسمه خبره که موږ د نن وخت کمپیریزن کوو نو تاسو وګورئ چې په پښتون قام په هغه وخت کې دغه ظلم شوی دی په هغه وخت کې د دغه زنانو سره د دغه مشرانو سره که یو طرف ته کونډې شوې بورې شوې یتیمې شوې خو بل طرف ته بیا په دغه کې زمونږ ستر مشر الله دې ډېر صحت ورکړي د اسفندیار خان مور بیبي چې کوم تاجو بیبي نومونو چې د هغې 2 زامن کله زېږېدلي وو نو په هغې کې یو ماشوم مړ شوی و او بل چې کوم دی زمونږ ستر مشر اسفندیار خان دی نو تاسو وګورئ چې دغه وخت کې چې کله دا تاجو بیبي وه او هغه هم په دغه ځای کې موجوده وه او هغه هم زخمي شوې وه دردېدلې وه ځکه چې د کور ټول مشران په جیلونو کې او ټول مشران چې دي د تکلیفونو نه تېرېده نو زما هغه ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې کله هم سخته راشي نو د پښتنو سره په پښتون قام کې زنانه چې دی هغه اوږه په اوږه ودرېږي او د دغه زنانو رول چې دی دا په تاریخ کې لیکلی شوی دی په دغه 600 په دغه 10 د پاسه 600 چې کوم شهیدان دي په هغې کې زمونږ خویندې زمونږ میندې موجودې وي د هغې چې کومې هلې ځلې وي هغه په تاریخ کې دي خو دا ورځ دا توره ورځ چې کله د پاکستان د جوړېدو نه لږ وخت پس دا واقع شوې ده نو دا پکار ده چې زمونږ د اوس ټول ځوانان پیغلې چې ای په دې خبره پوهې وي او هغوی حقیقي تاریخ ولولي ځکه چې د لیکل لوستلو نه بغیر زمونږ په دې ملک کې هغه تاریخ تاسو ته نه ښودلی کېږي کوم حقیقت دی تاسو ته د بابړې تاریخ نه ښودلی کېږي ځکه چې د بابړې تاریخ خو حقیقت دی او ریاست یې مني او د دې ملک هغه واکمن خلک یې مني نو کوشش دا وکړئ چې د خپل تاریخ نه ځان خبر کړئ او د خپلو زنانو سره هغه زنانه چې هغوی ستاسو په کورونو کې دي تاسو په سیاسي ګوندونو کې په فیصله سازۍ کې د هغوی برخه ډېره زیاته مهمه ده ځکه چې په تاریخ کې چې زنانه مهم رول پلی کړی دی او د دغه بابړې واقعه د دغه واقعې چې څومره هم په دې باندې خبره وشي زما په خیال کمه ده